الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. محترم حاضرین مسلمانانو، دا بنیر علاقہ گدیدی او دا فوشا ماتا سناشنا او نوی ندی زگرننا تقریباً 15 سکالا مکے زدے علاقے تراغلے ماں بیانونا پکشوی دی گلو بگلی باندے مرگریو. الحمدللہ ثم الحمدللہ آغا مرگری رسم جوندی دی او سپگے شہیدان وفات شو. اللہ دے آغا جان خیستہ کی دا خلقم پی جنم دا علاقم پی جنم دا دی جواندم پی جنم نماتبا ناشنا ونوی ندا دلائی پختو دلائی غیرت دلائی کلاکوالے و بدین بارد مینتیا اغماتا معلوم آگا. خدا دنیا دے انقلابات دا بدرگی انقلاب راضی پہر چابان دے راضی. انقلاب دو قسمی یو بچے ربا خبر مکوئی کا
یا انقلاب از تخت او تختی او د اقتداري دیم انقلاب هغه د عقیدي او هغه د عملي د تخت او د تختی انقلاب د اقتدار انقلاب دا مسلمانم راولي دا کافرم راولي دا ظالمانم راولي او دا منصفانم راولي یو راځي یو بادشاہي بل راځي بل راشي هغه د تخت نه لري کی او هغه بادشاہ شي نواز شریف بادشاہ مشرف راغی هغه لري که بل راغی هغه مشرف لري که بل راغی هغه لري که او چې کوم یو باندې انقلاب راشي نو هغه د انقلاب سره ذلیل شي رسوا شي او خراب شي دا انقلاب فرانس کې هم راغلی دا روس کې هم راغلی اسلامی ملکونو کې هم راځي غیر اسلامی ملکونو کې هم راځي دیم انقلاب هغه د عقیدې او هغه د عملي دا دیم انقلاب دا عقیدې او د عمل دا د انبیاء علیهم السلام کارو دا هغوی د اتباعو دا هغوی د تابعدارو کارو چې اول به د خلکو یو عقیده وه یو شان عمل به نو الله به یو نبي راولېږه او هغه به هغه انقلاب راوست او هغه عقیده د خلکو به یې بدله کړه د انبیاء علیهم السلام حفیظي پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راولیگا او داغنا مخی چه کمالت دا عقیده و دا عمل لغا بدل شو عقیده دا خلق خدا چه چاند نیکانو بندگانو شکلون جوڑ کریو او دې ته هغه روح راځي او موږ دته وایو او دې زموږ سوال الله ته پیش کړي مکه کې بیت الله کې د ابراهیم علیه السلام دا هغه اولاد د نورو انبیاو شکلونه جوړ کړیو بوتان جوړ کړیو دې ته هغه روح راځي او موږ دې ته وایو او دې زموږ د پاره سفارش کوي الله تعالی دا من حالت داو چې ای ځان دشمنانو ای خپل اولاد دشمنانو ای خپل قوم دشمنانو دا ای ژوندون د تباہی او د هر چا نشر مخجور شو نه په بل انسان رحم راته نه په ځان رحم راته نه په اولاد باندې رحم راته بچه دا کومو لږه چې خبره کوي دی یا نه ده کوي بهر کا نه په ځان رحم نه په اولاد رحم او نه په بل چا باندې رحم راته یو تن راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راړ بابا ډیر مغمو غم جنبه او خپه راستو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو ګه هغه ورته په ما یو حادثه واقعه تیر شوې ده ما ته هغه په دې ته کیږي او څنګه غم جنې ما خپه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ورته زما تجارت کړو ما او جزر عالم زموږ کور کې او جنای ګرځیدا وړه ماشومه
ما د ښځې نه تاسو کا او ما ته وی چې دا ستا لور ده ایوه لونه ژوندی خاښولي بد وې ګڼل چې لور به یې وشو هغه به ورته یو عار او یو شرم لګېده وې ما چې هغه ولیده زما غیرت دا نه غوښتل چې زه یې پرېږدمه ګنې پلار خو په لور ډېر میني په زامنو هم میني خو لوره ډېرې خوږي پلار ته خو د هغې نه انسانیت ختم شوی و ما هغه بوتله او سړی چې د مکې مکرمې نه په هغه ټنل او سرون کې بهر وځي او د عرفات طرف ته ځي د ښي طرف ته دا غرونه ښکاري او د دې نه شاته د هغې علاقه وه ما قبر که نسته او چې زما ګیره کې به خاورې پرېوتې نو هغې به راله اوږه وڅنډله ګیره به یې وڅنډله خو زما غیرت دا نه غوښتل چې زه دا پرېږدمه ما هغه کندې ته وغورځوله او ما په هغې خاورې واړولې ما ته هغه مخې مخې ته کېږي هغه هم ژاړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي زمانه جاهلیت کې چې چا دا کار کړی و نو که هغه معاف شوی نن به ما په تا باندې حد جاري کړی و چې تا داسې ظلم کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي او دعا درته ښیم هغه وایه ستا زړه به سپک شي او غم به ختم شي دعا یې ورته وښیله او هغه وایي چې دعا ما وایي زما د زړه نه غم لرې شو او بیا زه هم غمجن شوی داسې حالت و عمل تباه و عقیده تباه ژوند تباه و انسانیت ختم شوی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم راولیږه او هر څه بدل شو انسانان چې شرمخانو د انسانانو په شکل کې وو هغه بیا انسانیت ته راغلل هغه ګنده او بدماشان هغه یې پاک شو او هغه یې منصفان شو هغه د امن واله شو د خوشحالۍ واله شو او هغه انقلاب چې راغی نو هغې سره ذلت رانغی هغې سره عزت راغی چا چې هغه انقلاب ومانه نو هغه عزتمن شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د سترګو نه اوښکې روانې شوې چا دې تپوس وکړه وایي دا ځای دی چې ما پکې اوښان څرول او نن زما د نوم نه کفار کیسر او کسرا یریږي ای دا الله روب ورکړو ای دا الله طاقت ورکړو عزت ورکړو انقلاب راغی هغه انقلاب دینی انقلاب و هغې سره بدلون راغی امن راغی خوشحالي راغله خو دا لازمي خبره ده چې کله انقلاب راځي نو په انقلاب کې ډېر خلک هغه شهیدان شي ډېر خلک د دنیا نه لاړ شي ډېر خلکو سره ظلمونه وشي خو الله هغوی بیا عزتمن کړي د هغوی اولاد عزتمن کړي هغوی له عزت ورکړي ډېر ځمکې هم انقلاب ولیده دینداره خلک پکې لاړل انقلاب راغی بدلون راغی دا مدرسه بنده شوه خو نن وګورئ په دې مدرسه کې د ناستې ځای نشته هغه عزت الله صرف بحال نه کړ بلکې هغې نور هم زیات کړ چې کوم خلک تکلیف شو هغوی د الله نور عزت زیات کړ چې کوم لاړل دای په ژوند دوره عزت نه و چې په مرګ د هغې څومره عزت دی
او نن خلک هغه یادوي او د هغه احترام او د هغه عزت کوي هغوی ته دعاګانې کوي. یو شاعر وایي انقلاباتی جہاں واعظیا کے سن لو، انقلاباتی جہاں واعظیا کے سن لو، ہر تغیر سے صدا دیے ففم ففم. تو دنیا انقلاب ہونا دارازی کو دے انقلاب ہونا آواز ورکی ففم زان بوکا زان بوکا. انقلابون راضی بدلون راضی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکر اول رائے او داغه بعثتو شو داغه جد دورا داغه مصیبتونه داغه تکلیفونه داغه برداشت کول او داغه صبر چې هغه څومره تکلیفونه برداشت کړي وو مصیبتونه برداشت کړي وو داغه مرګو څومره تکلیفونه مصیبتونه برداشت کړي وو. حضرت یاسر او داغه سره ظلم کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اصبروا آل یاسر اصبروا آل یاسر فإن موعدكم الجنة. یا سروانو صبر کوئی تاو سروات الجنت دا اللہ بدل جنت در گئی. وہ کہتا چھے صبر ہوگی گو رہی دختانے وی دی کنڈی روی ایسا کو بویا کرنا دانا چھے تبا تلی کی زرغنے صبر پیشنے گلیلی منافقت و بیمانی دا نا صبر کا آواز آئی سے اللہ بدل نظر کئی اور قرآن ذکر کئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اللہ دا مومنانا دین سنا وستیدی او دیمانونی وستیدی بان لهم الجنة. پدی خبره چې دای له جنت ورکړي نو چې جنت غواړي د خدایا نو ستا نفس ستا ځان او ستا مال دا به الله ته سپاري. کله قرآن وایي زینا للناس حب الشهوات زینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. خلق ته استحکار شوی دي څه خزه د خزونه زامنه مال او دولت خزانه ته بده باندې دا ته استحکار شوی دي. نو الله ورپسې وایي ذالک متاع الحیات الدنیا دا دنیا سکدا دا مو یو صورت ژوند دی په دې ژوند مستعار کې سوکا او دا سکارو کا چې نن مشقت برداشت کا نن تکلیف برداشت کا نو سبا دا هغې سیله والا زمیندار هغه هم ځان کړی پټیل دول واړی تو وغورځئ بیا پای کې پټیو باسي بیا والا ټیل په ټیل باندې اوبه ورکوي اوبه ورکوي بیا لو کوي د هغې نه بعد بیا دانې او غله کور ته راړي چې ته تکلیف نه برداشت کوې او تکلیف ته ځان نشي نیولی نو زما مهربان دا تر دې او تر بډې نه ده. یو سړي د میرې نه پنډ راړه غر مې پنډ پیټې راړه ستړی شوی هغه پیټې د لرګو وغورځو یو ستوماني ویسته وی ډېر زیات ستړی شوم
چاہتا کور کمانڈر پہ ضرور آوا جو آگے را منڈا کراغا پانڈی دا سیوچت کا وی مردو اے ملا دے تسترک دی آگے وہ تڑیر پہ آچے سائل کا دل وی خز دا تردی او تر بڑی ندا دا تردی او تر غارا دا تیل دا غار نرانا نپتا ولگی زمان مہربان جزان تا تابدار دا محمد مصطفیٰ وائی زان تا داغ پیروکار وائی زان تا دائی وائی دا توحید و سنت تکلیفون برازی و پختم پیشانہ بات بیانی حدیث کے راضی اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل دیر ابتلاء گانے مصیبتوں برداشت کروں کی انبیاء او بیا غورا جسوم با غورا باغبا تکلیفونا مصیبتوں راتلا زیاد مصیبتوں انبیاء برداشت کروں اوڑے آگا دا اللہ نو خوافسو انبیاء خدار چانا دیر دا اللہ کو ہو خو باغی دا تکلیفونا اوڑے راستر زکا راحت و نعمت کے خو مزئی وہ کلا کلا چھ تکلیف راشی اور تب آگا تکلیف صبر کے نوائے کہ بھی آسان نہیں ہو خوان دی اچھی ہے انہیں بکوکاری ہے تکلیف پیدا نہیں راگلے اور زمان چاہتا پوسو نکا اور زمان چاہتا پوسو نکا اکیلی گوخی ہے بانی اب یا اسو نوری چاہی بیان منافقت کئی نو اگئی بیان نورم لمسی ای بیان نورم تیزی نو چکانا تا گیلی او بانی شروع کی نو تبا داغا تکلیف تا خوشانہ نسخہ برسی سکے شاعر وئی بی جائی آپ کے تلخی کو بیانس کے ناصر بی جائی آپ کے تلخی کو بیانس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے مصیبتوں نے برداشت کا او ددیب برداشت کو لکی اللہ او مزای خود دا دغا مذہب اللہ انبیاء لور کولا تکلیف آگے او باغا تکلیف کے او باغا مصیبت کے آئی تو یو لذت ملاوی دا یو سرور ملاوی دا یا خوشحالی ملاوی دا چاہا خوشحالی ببل سکے نوا خدا آلے چکانا دا صبر کے تو بسروں کے رے صبر کے نبیاء اللہ اطمینان قلبی راولی اور صبر راولی دا انبیاء دا اللہ دا خرق و دشمنان ولیو دا غی مردری دشمنان ولیو ای وچاہتا بدنو ہے دی کانزل نو گڑی تکلیف نو راسولے نو آگئی سردا دشمنی ہونے ہوا دا آگئی سردا طرفگنی ہونے ہوا دا آگئی مقابلہ ہونے کولا دا زکا چا انبیاء علیہ السلام دا خیر خبرہ کولا انبیاء علیہ السلام دا امن خبرہ کولا اور چاچے دا خیر و دا امن خبرہ کردہ نو آگے چی وس رسیدلے نو آگے وجلے اور چی وس رسیدلے نو آگے پارام میں پریخولے پدی ملکی دا مولانا مصباح الدین سے جرمو دائرہ بچی سے جرمو آئی خدا امن خبرہ کڑوا دا خیر خبرے کڑوا دا اللہ توحید خبرے کڑوا سکا امن راضی پا توحید او قرآن موئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون آنا کسان چگئی ایمان راڑا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم گڑھر لگئی ایمان دا ظلم سرا قرآن دا سے لفظ ہوئی چھے طول ظلمون لا شامل شو لوئی ظلم بکی شرک دے چھے اللہ سر بلسو شرکے ہی ستاروں برزائی سب کے زمان پر ملکی
چې په چا به تکلیف راغی نو هغه به زیارت را مدد کو په چا به تکلیف راغی نو هغه به بابا په نیکۍ را مدد شي الله د مخلوق نه هېر شوی هغه څوک یې را مدد کول چې هغه خپل عاجز و محتاج و کمزوري و نو هغه یې را مدد کول سورہ فرقان کی دریم آیات کی چې کله الله د هغې ذکر کوي د هغې نه احتیاج دی د هغې نه کمزورتیا نو الله وایي واتخذوا من دونه آلهة ونیول دی بغیر د الله نه نور مددګاران الہ هغه چا ته وایي چې حاجت سر کوي حاجت پورا کئی ڈاکٹر و حکیم دوائی ورکولے شی و حاجت نشی پورا کولے اطلاع سبا سپارہ سورہ فرقان آیت نمبر 3 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ونیول دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران حاجت پورا کون کی چاوری داد بادو ذمہ دار دے چاوری داد سرخوگی ذمہ دار دے چاوری داد زیادی ذمہ دار دے آئے ذمہ دار کردو لیو زبان پر ملک کی پختانو بھائی پیرا بابا پتو پایولا پتا دیدی کی دیوانا بابا نسی پیر بابا اللہ دی پر رحمتو نوڑی کیا خلق پتو پاویشتے لن آهو یو لوی عالمو یو بهترین عالمو یو نیک سړیو خو هغې د مالک د نفع او د نقصان ګرځولی و الله وایي واتخذوه من دونه آلهة ونیول دی بغیر د الله نه نور حاجت سر کولو والا لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولے غی حسیو شے وهم یخلقون آغی خبلا پیدا کرے شوی دی ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا واقدار ندی ځان لا ند ضرر او ند نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واه قربان شد دا اللہ دا کتابنا سنگا واضح خبره کوي بیا هم ستا لا شک دی چې الله وایي ولا یملکون موتا ولا حیاتا واقدار ندی د مرګ واقدار ندی د ژوند مرګ پر راغی ځان نه مرګ لرې نه کړی شه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارو او اخیری حالت دی او جاب کې اوبه پرتې دي پای کې لاس لوندی او په مخ راکاږي او حضرت وایي الا ان للموت سکرات خبردار د مرګ ډېر سخت دی خبردار د مرګ ډېر سخت دی مرګ پر راغی ځان دې مرګ لرې نه کړی شو ولا یملکون موتا ولا حیاتا واقدار ندی د مرګ واقدار ندی د ژوند ډېرولو ولا نشورا واقدار ندی د پاسېدو د قبر نه قرآن سوره صفا الفاظ وایي د خلکو عقیده راګرځېدلې وه زموږ د ملک نه به راروانو سپلای به یې سنګلو ته اچولې وي پیدل به راروانو کته کته به یې کتل لکه چېرته ځي پیر بابا لازمه ٹھیک ده دعا ورته وکړه ځان ته مرګ مخې ته کړه حاجت روان خو نه و که نه د ځان نه یې مرګ نشي لرې کولی ستا نه به زما مهربان څه لرې کړي عقیده د خلکو خو دې حد ته رسېدلې وه عمل دې حد ته رسېدلی و چې قرآن چا نه زده کو نه وي بلکې که چا به قرآن راواغېسته اول فتو بې بوډا کوله وی چې سوال نسل میں نی کړي نو دې قرآن نشي ویلې چې سوال نسل میں نی کړي قرآن باندې کافر کېږي نو ابي غریب باندې سوال نسل مو ته روزګار نیما خو زه دا قرآن به ورپسې پرېږدم نو
نو قرآن به پریخود نو قرآن به صرف دیلو چه خولی کپڑا به انتتاو کری و کمیس او کسوڑا به ورطا چولیو او چپ په انمارای کې پروتو او سار به خلو ماخام به خلو الله خلو لرا لګلو قرآن صرف دیلو چې مړې به وشو هغه به مبري ته وړه قرآن مجید به ورسره کېښود دا دې لپاره چې وبخښل شي نو هغه به چېرته لالي کار په ژوند کې نه و کړی ټول عمر به پردی بوساړۍ سوځولي وي پردو قانونه به ځار ورکړي وو اته ورسره قرآن په کټ کې کېښود چې دی بچ شي دا په دې بچ کېده قرآن صرف دی نو چې ناوې به یې راوسته نو هغې سره به په ډولای کې کېښود او ډولکي به یې ورپسې غږوله امیان غریبانان خبر نه وو ملا خبرول نه د پیره د ملا څه کار و چې دې خبرولې ځکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی عبدالله بن مبارک هغه وایي هل اسد الدین الا الملوک واخبار سوی ورهبانها دین نه روان کړي مگر بادشاہانو د خپل اقتدار دپاره سچې په دې ملک باندې بادشاہان رالل او د خپل اقتدار د بچکولو لپاره هغوی دین روان کړ ماشومان یې ووژل علما یې ووژل دیندار یې ووژل صرف د خپل اقتدار د بچکولو لپاره او د بېدینه خلکو د خوشحالولو لپاره نو هغوی راولګېدل او بچي یې ووژل کورونه یې روان کړل ښځې یې ووژلې اقتدار دپاره او یا دین روان کړی ناکاره پیر او ناکاره بوډا قرآن وایي چې مال او دولت خوري یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وایمان والو ود ایمان خاوندانو او ان راړي ان داسې نه لکه په لرګي چې میخ وي خبره کلکۍ یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقینا ډېر د مریانو نه او ډېر د پیرانو نه امیان یې نه دي ویلي کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل خوري مالونه د خلکو په باطلو طریقو ويصدون عن سبيل الله خلک باندې د الله د کتاب نه د الله د لارې نه په دې ملک کې قرآن تاسو کې پرېښودل د الله احسان او د الله کرم یو جماعت پیدا شو یو ډله پیدا شوه پخوا به ورته بکټریان وي او خلکو به وي دا نوی مذهب راوتی دی مذهب نو دا خو د یو کلي نوم و بکټریان به ورته وي او هغه یې راغلل او قرآن یې راواغسته خلکو ته یې قرآن وښود د خدای کتاب وښوده کله چې هغوی ته پته ولګېده چې په ملکان کې په سوات کې په باجوړ کې د خدای کتاب عام شو او دغه عوامو د خدای کتاب زده کړ او دوی به اوس اواز کوي چې موږ ته د خدای د کتاب قانون پکار دی دوی به غواړي نو بیروني قوتونه راولګېدل هغوی یې راشئ د دوی نه شروع وکړئ او هغه ټول غمې دې ځای ته راړه هغې نه څه بعضې خلک پیدا کړل هغې سبب وګرځېدل او عوام او هغه د خدای د کتاب والا هغه په در دور کړل او چې موږ چغې والې لکه د غل د مور د کندو شاته ژړل نو زموږ چا منل او په هغې کې داسې خلک پیدا کړل چې په هغې کې دا مدرسه هم بند شوه دې ته هم تاله ولګېده ولې هغه چا چې ورته تاله لګولې هغه مسلمانان نه اوسه هغه مسلمانانو خو هغوی په دې پوه چې نن دا
یا دا جماعت یا دا کور یا دا دیرا دا استعمالی نو هغه راولګي نو تعالی او توالي سوره مودلا پاتوا دا نه احسانو عقلمن خلق پیدا شو او بیا غي رالل په خپل ګلاوړه او تاسو د وی راځي موزه په کې ګویا قران په کې وایي سبق په کې وایي مکه کا عقل راي او مکه پوجو زما مهربان زمون د بل په شان د بل نشتا زمون د بل په شان د خوشحالي نشتا زمون د بل په شان ازادي نشتا د پډیرا دنیا ګرځېدلې با تر چین او تر سنگاپور او تر سعودي او تر نورو ملکونو پورې د پاکستان په شان نه باندې لیدلې په دې په شان ازادي نه لیدلې چې دیندار خلک او علماء ته سور ازادي ده دا خلک د بل ملک راځه مګه دا د خوب ملکو دا د مسلمانانو په ناګاوه زمن ناغتایو شي او زمن د غنبو ناسا منم درمن شو ملکم درمن شي راځي چې من دا عادو کو دا نیتو کو چې موږ څوک د جګړې نه هغه سره به جګړه کوو و د جګړې قرآن موږ ته چل کېدی ما چې کوم آیات ویلی و هغې کې مو الله وایي ولا تجادلوا على الكتاب الا بالذي هي احسن جګړه به کوئ د کتاب والو سره مگر په هغه طریقه چې ښه طریقه یې ښه طریقه د هغې تشریح بیا علما کوي مفسرین کوي چې هغه په مسله توحید په سنت په دین په صحیح طریقه باندې چې په هغې بیا جګړه او مقابله پکار ده راځئ څه چې وشو هغه وشو او پښتانه وایي مخکې لا سوچ کو راځئ چې مخکې قدم ږدو لږ په سوچ کېږدو او د هغه خلکو نه ځان وساتو کوم چې موږ فساد ته رواني ته شر ته اړوي او دا ملک هم تباه کوي او موږ هم تباه کوي دین هم بدناموي علما هم بدناموي دا بیروني قوتونو ایجنټان چې په هغې کې بوډیان هم اغوستي په هغې کې امیان هم اغوستي په هغې کې دفاعي قوتونو کې هم اغوستي هغه دا ملک تباه کوي دا زمون ملک دی او دا به موږ ساتو او دا به موږ سمو د الله په کتاب په قرآن او په سنت باندې په دې باندې ستا د ټولو اتفاق دی د چا چې اتفاق دی لاس اوچت کوي انشاءالله دا عمل به موږ سمو او دا مدرسې دا به د توحید او سنت د اشاعت مراکزي دا به د امن مراکزي دا به د خوشحالۍ مراکزي الله دې دا آباد لري نن هم زموږه د قرآن کریم درسونو د هغې اختتام او په هغې کې مردو دا پروګرام جوړ کړی و ما له هم دعوت راکړی و زما شاګرد مولانا عبدالحق صاحب له هم دعوت ورکړی و الله دې موږ دغسې په قرآن او سنت باندې اوسای کړي او الله دې زموږ د خپل کتاب خدمت والي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ استغفار او درود ووایئ دعا وکړئ څومره ملګري مسلمانان مشران کشران علما عوام چې هغه وفات شوي دي شهیدان شوي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي او الله دې مخې ته رڼا کړي د هغوی اولاد څومره ژوندي الله دې هغوی له د دنیا خوشحالۍ عمر کړي او د آخرت خوشحالۍ دې ورله عمر کړي دا مدارس او دا مساجد چې په دې کې د قرآن او سنت خدمت کېږي الله دې دا همیشه دپاره آباد لري کوم علماء کرام چې هغه د الله د کتاب خدمت کوي الله دې هغوی ته نور توفیق او طاقت ورکړي په دې علاقه کې زموږ ډېر ملګري مولانا مصباح الدین دا هغه بچې او نور ډېر ملګري چې شهیدان شوي دي
الله دې هغه لا جان خسته کی او الله دې ولا مقام اوچت کی څوک بیمارانی دعا وکړي چې الله ولا شفای کامله ورکړي